دی وس هم سفیران د فلسطین هغه زما ستا په دې ملک موجود دی کم از کم مونږ هغوی ته په دې 100 روپو باندې هغه د ابراهیم علیه السلام د تورنقې هغه قصه ده ابراهیم علیه السلام د سوځېدلو دپاره دومره اور بل شوی دی چې له فاسه مرغۍ نشي تللی لیکن تورنقه بیا هم کوشش کوي په مخوکه کې اوبه راوړي او په هغې اور باندې ولي دغه اور خو مړ کولی نشي لیکن د ابراهیم علیه السلام مرسته کوي ابراهیم علیه السلام په صف کې ولاړه ده نو مونږ نور هېڅ هم نشو کولی نو زما ستا د جیب د جمع کنجي 100 روپۍ په هغې باندې کم از کم مونږ د فلسطین د دغې مظلوم ماشومانو بچو د هغوی دپاره د اوبو د خوراک انتظام کولی شو ما تا په دې 100 روپو باندې د فلسطین هغې سرتورې زنانه چې هغوی د سرونو نه لوفټې هغه وسوځېدې هغوی په سر باندې لوفټه د پردې دپاره اچولی شو نو دغه افیل د هغوی د طرفه راغلی دی مونږه څومره جومات کې حاضرین یو نن ماشاءالله زمونږ په سکول کې ماشومانو واړه واړه ماشومان جولۍ د 100 روپو ډکولې او راوړې جمع کولې به د فلسطین د دغې ماشومانو دپاره نو مونږه ماشومان ځوانان او مشران او په کور کې چې څومره زنانه آواز اوري نن ماښامه پورې انشاءالله العزیز چې څومره زمونږ د وس نه وي په نغدو پیسو په شکل کې هغه جماعت کې خپل جمع کو انشاءالله العزیز تاسو دا روپۍ هغې ته به رسي الله رب العزت په تاسو له د دې په بدله کې شاید چې الله جل شانه په دې یوې روپۍ باندې الله تعالی د هغوی به هېڅ ونه شي خو الله جل شانه به زمونږ او ستاسو اجر هغه څه کې دوباله کې الله به زما ستا په مال کې خیرونه برکتونه واچي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین